در سره زه واده کوم ساقي جانه چې ستا پاکستان ته نن تګ او که نه او زما به در پسې ګنټه بعد تګ انشاءالله تعالی. دا زه درته د دې خپل ویډیو په وساطت سره درته ویم په تا دې زه جهنم ته لاړ شم هر سزا ته تیار یم خو زه به ستا نه دا سر وایم کم از کم دا زما د زړه خبره زه تا ته نن کوم. د عالم پلار نه پیدا وي نو نن به تا د عالم دومره سپکاوالی په دې دنیا نه کوم. دا زمونږ زړونه وچول قسم مې د پاغې پاک ذاتي چې تا زمونږ زړونه وجړول تا د هغې مسلمانانو زړونه جړولي دي انشاءالله تعالی چې تا به د دنیا ته الله پاک مثال ګرځوي. دا زما تا سره لوز دی واده ده انشاءالله تعالی. نن ته راپاسې بدمخ انسان او زه د هغې خلکو ته د ټولو نه بدپلقه او خنزیرو او منافقان او انبوان خلک کوم چې کم د دې ښځه کوسي هوټل ته ځي او د دې ښځه کوسي په هوټل کې کار کوي او د دې ښځه کوسي په هوټل کې روټۍ خوري د ټولو نه منافق او ښځه کوسي قوم هغه خلک هم دي. تا زمونږ زړونه وچول نن مرګ خو حق ته خلاصیت یې نشته بېشکه بلکل هغه علم لم دی او عامل هم دی او هر چا له دی خو کم از کم د دې مرګ نه بعد چې تا زمونږ کم د هغه کمې خبرې او مونږ ته رایادېږي او د هغه تصویرات مونږ وینو په دې کې تا مکمل انوال په دې شهادت کې د هغوی په وجلو کې ته انوال او زه حکومت پاکستان ته هم دا سوال کوم او خیبر پښتونخوا ته خو زه د هغې ته خو د سره حکومت نه ویم نیل حکومت ورته یم د اجړاګانو د کونیانو د بېغیرتو د یوتیانو حکومت ورته ویم. زارېږه د پنجاب د حکومت نه که دا په پنجاب کې شوی وی که نه په 24 ګنټو کې به دننه نن دا مجرمان ستا په وړاندې پراته وی ستا وړاندې ته به یې راوسته بېغیرته دلګانو د دغې یو ښځه کوسي نه م راته پلار جوړ کړی دی خدای دې په دې جیب کې ورنښل کړي او الله دې تباه و برباد کړي خدای دې ستاسو نسلونه تباه و برباد کړي ورسره بېغیرتو دغه یو نه م راته قسم په خدای نعوذ بالله که په دې ټایم کې زه وایم ووایي ورته تاسو خلکو هغه ته څه ونه ویل خلکو ورته د خپلو میندو میړه ورته ووایي د خپلو خویندو میړه ورته ووایي خاوندان د خپلو ښځو میړونه یې ورته ووایي هغه ته یې میړه ووایي نور به تاسو نور څه کوئ ستاسو نه به زه مونږ څه تمې کوو خو بس سوال به دا کوو چې یا الله ته دنیا ته داسې کړې که نه داسې ذلیله کړې او داسې رسوا کړې چې په دې میاشت کې د خلکو ته دته پته ولګي او دی په د خپل ژوند پسې حیراني خدای دې درکې چینجي وکړه الله دې د خلکو ته یو مثال جوړ کړه. والسلام. شریکه چغه وایم چې مولانا صاحب قاتل پاکستان ریاست دی او ته د خپل غلامۍ نه ته د خپل پروپاګانډو نه لا تر اوسه بهر مشي وای ساقي جان د مولانا صاحب قاتل دی. ساقي جان خو چې یو وخت روټۍ وخوري بل وخت نهار د ځان رزق نشي پیدا کولی او ته چې کوم دی نو خپل دومره یو لوی شهید په دومره یو کمزوري سړي باندې ولاړی دا ستا د ایمان جذبه ده ستا په د ایمان دې لعنت شي ستا په دې جذبه دې لعنت شي. ته نن د لکونو علماو سربراح په یو کمزوري سړي باندې ولاړی په یو کمزوري سړي باندې تا ته دا پته چې ریاست زورور دی تا ته دا پته چې د ریاست نه تپوس نشي کولی تا ته پته چې تر مولانا صاحب د قاتل نوم په ښکاره باندې نشي اخیستی ځکه په ساقي جان باندې تهمت لګې ځکه ساقي جان دغې کې تا ته پته چې ساقي جان د بس پروپاګانډه ساقي جان بچي خبره مې واوره خو دا پیغام صرف ساقي جان ته ورسوي واورئ دا خبره ته وایې چې دا ما مثال د خو ما نه دی شهید کړی او زه یو کمزوری سړی یم دا الفاظ دي ویلو چې ته ځه او زه بیا دې ویډیو کوي چې زه خپل یو ټایم رزق وخورم بل ټایم پیدا کولی نه شم او زه یو کمزوری یم او هغه دومره غټ عالم دین او په زرونو په لکونو شاګردان دي او داسې خبرې دي کړي که نه او تاسو په ما باندې دا شی ورسره اړوئ لکه مثال تاسې کار کوئ تا دا الفاظ ویلي دي. اوس پوره خبره واوره پوره فرست اف آل خو دا خبره ده بالکل دا خبره به زه ومنم تا سره چې تا ډایرکټ چاله پیسې نه دي ورکړي چې دا کس دی او دا مړ که ته ماله دا کس دی ته ماله دا شهید کا خو په دې مرګ کې ته داسې شریک یې که نه څنګه چې کس ګولۍ چلولې ده که نه هغه پکې شریک دی ولې د شیخ ادریس صاحب یو څو الفاظو او ډېر په مثبت انداز سره یې ویلي او هغه صرف د خپل ملک سره مینه کړې وه ملک سره مینه غداري نه ده صحیح شوله او هغه صاحب د ملک سره مینه کړې وه تا هغه الفاظ دومره رد بدل کړل او تا په سوشل میډیا د ټولو نه مخکې یو ته وي یو دوه درې کسان نور وو خو ته پکې د ټولو نه سربراہ وې چې تا هغه الفاظ غلط پیش کړل او تا ته دومره غټه ایشو جوړه کړه په سوشل میډیا چې هغه صرف او صرف په پاکستان کې هغه ایشو نه چې هغه په ګاونډي هیوادونو ته هم لاړله او هغه خلکو ته هم لاړله څوک چې د ملک دشمنان دي هغوی ته هم ورسېدله ستا د وجې هغوی ته ورسېدله او تا دغه خبره هایلایټ کړله ته وویل چې یاره د آرمي چیف او د دې حکومت صفت کړی دی
دا مسله چې کوم ده دا تا کریټ کړه دلته ګینې دومره غټه مسله نه وه شیخ ادریس صاحب یو ساده الفاظو کې بیان کړی و ډېر مخکې وروسته ډېرې څه ویلي ته هغه یو هم نه راغستی خو صرف د یو ځای راغستی و هغه خلکو ته وښودو یو خبر خو پیله دا ده چې په دې کې ته پوره شریک یې هغه خلکو ته دا ورسوله کوم خلک چې د دې خلکو دشمنان دي کوم خلک چې د دې نظام دشمنان دي او هغوی که نن ذمهواري هم قبوله کړي نو ستا دا کردار پکې دومره دی څنګه چې تا ته مو ویل تمانچې واله دغه ډس کو ځکه چې دا شي ستا دغه ځای ته ورسو تا هایلایټ کو ګینې په دې دنیا کې نور هم ډېر څوک تا ولې څوک نه یادول او دا یو سړی دی راګیر کو او تا بېعزتي او هر څه کوله بیا ستا د پیج نه داسې شی نه شیر کېدله چې شیخ ادریس صاحب په ځمکه باندې پروت او تا به بره دا چلونه کړي د ریسلینګ او هغه به ښکته پروت تا دا نه دي شیر کړي دا حق تاله چا درکړی و چې ته ما داسې نه دي کړي او بله خبره زه تا دلته کومه ته په خپلې ښځې باندې ما ته په دې ویډیو کې ریپلای وکړه او په ویډیو کې طلاق واچوه طلاقه او خپله ښځه طلاق په ځان طلاق کړه چې ته کم از کم 1 لاک یا د 1 لاک نه سوا فالوورز صرف او صرف د شیخ ادریس صاحب په ویډیوګانو باندې نه دي جوړ کړي ستا سره پاسه 4 لکه فالوورز زه ته خبر یم او ستا بیا په یو هفته کې څه کم 6 لکه یا 6 لکه نه سوا شو ستا فالوورز دا صرف او صرف تا په دې 100 ورځو کې یو هفته به کېدله چې تا دا دې کې جوړ کړل زما کلونه وشلو څه کم 3 لکه فالوورز مې دي او موږ زړونه وچول موږ هم د قام خبره کوو د علماو خبره کوو زه چا دونه فالو نه کړلم خو کله چې تا د علماو دشمني شروع کړله کله چې تا د یو عالم دین دشمني شروع کړله د مذهبي خلکو دشمني شروع کړله تک هغه په افغانستان کې خلک ناسي که هغه په پاکستان کې خلک ناسي او که هغه په یورپي ملکونو کې ناسي ته خپل لاړ شه خپل پیج وګوره ته په هغه چا فالو کړی چې هغه د پاکستان دشمن دی هغه د ملک دشمن دی ته هغه کسانو فالو کړی بیا ته لاړ شه خپل یو انباکس وګوره که ته وایې چې ما ته کنزل کېږي ما ته رد بد وایي هغه رد بد کنزلو والا خو به ټیک د ستا مثال مخالف دلته کسان وي یا به جمعیت علماء اسلام کسان وي زه ټیک ده د جذباتو له وجې به یې ته کنزل کړي خو ته صرف او صرف چا ته چې چا داد درکړه د هغه پروفایل چې کا هغه به د دې ملک سره تعلق هم نه ساتي زیاتره هغه خلک چې د دې ملک سره تعلق نه ساتي هغه د یو بل ملک سره تعلق ساتي او بیا چې د یو بل ملک سره تعلق ساتي زیاتره په بهرني ملکونو کې ناست دي اسایلم یې کړي دي خپل ملک یې پیش کړی چې زما ملک کې دهشتګردي ده او ما ته امن نشته دی هغه خلک دي هغه خلک تا سپورټ کوي تا ته وا کوي تا له پړقې وخي نو ته ما ته داسې ووایه دا خو ځان له یو داسې خلک دي چې یو قسم له د تضاد شکار دي که ته وګورې خو ځان له یو داسې خلک دي چې هغه خپل ملک یې بدنام کړی دی هغه تللی دي خو ځان له د اسایلم خاوندان دي هغه تللی دي هغه ټول خلک چې کوم دي هغه ته وا کوي یا پرې ملک کې داسې خلک دي چې د ملک دشمنان دي هغوی ستا فالو کړی هغوی تا ته وایي چې وا تا له پړقې وخي نو یاد ساته تا چې کوم دی په دې 100 ورځو کې دا دونه فین فالوینګ ریسیو کړله او ګین کړله دا په څه باندې صرف او صرف یو عالم دین باندې چې درکې یاد ساتئ هغه خلک چې ټول څوک هم دي په دې سوشل میډیا کې چا هم چې شیخ ادریس صاحب دغه مخالفت کړی په ورځ د قیامت بس صرف دا خبره ته زه کوم او ان شاء الله داسې به چې ستاسو دا ګریوان به صحیح شوله او د شیخ صاحب بلاس وي ستاسو دا ګریوان به او د شیخ صاحب د خاندان بلاس وي د شیخ صاحب د فین فالوینګ چې کوم څونه فالوورز څونه شاګردان دي دا هغوی بلاسونه وي ستاسو به ګریوانونه وي تاسو د شیخ صاحب څونه بېعزتي کړې وه شیخ صاحب په دې مرګ باندې وجل هم نه و پکاره ډېر ظلم و خو د مرګ نه مخکې چې کومه بېعزتي ورله تاسو کړې دغه بېعزتي هم نه وه پکار که داسې وفات شوی وی بیا هم څه خبره وي خو د مرګ نه مخکې یو هفته تاسو وشوله چې ستاسو څونه بېعزتي دي شیخ صاحب ته وکړله تاسو خر ته ورله سر نه دی لګولې مال الفاظ نه راځي تاسو نور دا ځناور نومونه نه اخلم د دومره بېادبي ما ته دونه ځان بدې ښکاري هغې ته ورله سرونه تا نه لګوله تاسو به نه لګوله تاسو به بېعزتۍ نه کولې د شیخ صاحب یو الفاظ یو څو الفاظ یې ویلي او هغه هم داسې دي چې د اسلام او د شریعت او د دې څه خلاف نه دا ډېر د افسوس سره دا خبره کوم تاسو هر ځای کې په علماو باندې رد کوئ چې عالم د دې شي ذمہوار دی عالم سره اختیار نشته دی که ته وایې چې په منبر باندې دی په منبر باندې جنرال اسیم منیر تاله نه راځي چې منبر باندې به تا ته وایي چې یاره ته څه وایې ما ته ووایه دا امر خبره وکړه تاله ایس پي ډي ایس پي نه راځي چې تا ته په منبر باندې هلته کښېني جومات کې ته خبره وکړه یو غریب دی ډیمار ناست هغه په دې خبره باندې څه پوهېږي هغه کوي په دې خبره باندې څه او بیا چې د کلي چې لږ لږ خلک وي یا په سرکاري عهدو باندې نه خو په اخري خطبه کې راشي په یو بل باندې خپې اړوي ورشي هغه مخکیني صاحب ته ځان ورسوي وایي جي صاحب راغلی او صاحب راغلی او سرجي راغلی او افسر صاحب راغلی نه خو ورته کښېنیم نه په دې منبر باندې صرف او صرف د امن د دې ځای نه کنټرول کېدلی شي آیا ستاسو دا کم لوجیک دی دا کم منطق دی چې تاسو استعمالوئ دې باندې خو زه نه پوهېږم څنګه به ته یو سړی لکه که ته اوس یو ایسیچو ته وې چې ته بیانونه کوه د امن باره کې او ایسیچو ته وې چې ته کاروایي مه کوه ته څه مه کوه نو دا لکه مثال دا به ذهن ومني او که نه ته دې ایسیچو ته وې چې تاله کومه عهده ما درکړې او تا سره څه اتھارټي ده هغه اپلای کا او فزیکلی او هغه مونږ ته وښیه دا څیز وکړه نو بیا پسې په بیان باندې صرف څه کېږي ټیک د بیان ضروري دی سوشل اویرنس ضروري دی آګاهي ضروري ده داسې سیمینار کول ضروري دی چې ته قام پوهېږي قام خو په دې هر څه باندې پوهې دی اوس خو دې وخت کې قام خو داسې نه چې خر دی نه پوهېږي قام له اختیار ورکول پکار دي چاله ورکول پکار دي کم کس نه چې ته د امن مطالبه کې هغه له اختیار ورکول پکار دي یاد ساته په دې قتل کې تاسو ټول شریک یې A to Z چې کوم دي که دا قتل چې کوم دی چې څنګه دوی وایي چې یاره دا داعش قبوله کړله او هغه پوسټونه شیر کېږي چې دا هغې قبوله کړې ده که چېرته تاسو وایي چې یاره دا خو هغوی وجلی دی هغوی شهید کړی دی نو یاد ساتئ دا کمپین چې کوم دا کس چې تاسو راوچت کو دومره او دومره هم دنیا ته یو قسم له په بد نظر کې پیش کو او تاسو کم کمپین کوو د دې کې پوره تاسو شریک یې یعنی شیخ ادریس یې خدای شپېته اویا کالو ته ورسېدو
چرته هم څه داسې مسله نه وه مخکې ولې نه مړ کوو خو صرف او صرف یو د اسیم منیر صاحب په بیان باندې د یو اسیم منیر په بیان باندې او د شیخ ادریس صاحب چې کوم دي دغه الفاظ تاسو داسې پیش کړله د شیخ ادریس صاحب صرف او صرف یو څو خبرې تاسو داسې پیش کړلې چې هغه خلکو ته تاسو وښوده چې راشئ اوس یې مړ کړئ راشئ اوس یې ووژنئ راشئ اوس یې ولئ دا تاسو دا کار وکړو تاسو نران شولې یو مولا هم راټینګ کړی بس مولیانو پسې لګیایي ډېر د افسوس مقام دی زما خو دا رایه ده زما خو دا پوره دغه خبره ده چې دې قتل کې تاسو پوره د دې شهادت چې کوم دی دې کې تاسو پوره شریک یې ستاسو کردار دی پکې او یاد ساته ساقي جانه زه دا خبره کومه دا خبره زما یاد اوسه خدای به ذلیل او خوار کوي که تا ما نه ښه ورځ ولیدل او ته ذلیل نه شوې په دې دنیا باندې که نه انشاءالله په دنیا به کېږي په آخرت کې نه آخرت کې خو پرېږده خو هلته خو به چې ورشې انشاءالله بیا به ګورو خو په دې چې کوم دی که نه په دې دنیا کې به ته خپل زلالت ویني ته خو به ټیک وې ته به خپل ضمیر دا وایې چې یاره ما ضمیر ملامت دی زه په حقه یم زه ناحقه نه خبره نه کوم داسې تا چې کوم دی په شیخ صاحب اعتراض کړی وي خو په ناحقه اعتراض وکړو په شیخ صاحب نه د دې نه غټ علم ته په دنیا کې ښکاري په هغه باندې اعتراض کړی وي خو که چاته غلطي کړې وي صرف او صرف یو پېره د اسیم منیر خبرې کړې وه او د هغې نه سیاق او سباق تا ټول لرې کو او تا ته یو خبره راواخسته او تا دومره د تنقید شکار جوړ کړو چې یو ویډیو به یې کړی وی زه ټیک ده تا ورپسې په سبا له په بل سبا له په افتش وشوله تا له شی ټنګه و تا ته به ډالر را روان وي پیج به یې چک کوو چې راشه شیخ اسم روان دی فالوورز به تر وا به درته او د افغانستان نه به درته پړقې راتللې ورور هغوی به درله پوسټونه کول تا به چې راشه بس ساقي جان خو ساقي جان دی که نه خو یاد ساته په ورځ د آخرت به بیا څه جواب ورکړې او په ورځ د آخرت خو بېله خبره ده خو په دنیا کې به ستا زلالت دی انشاءالله ته ویني ښه او چېرته به پاکستان ته ولې نه راځي پرې پاکستان ته چې راغلی انشاءالله خامخا دا خلک به درنه تپوس کوي او ته به بیا خپل حل وینې ځکه چې تا ډېر خلکو زړونه ودردوله ډېر غلط الفاظ او ډېر ردې بدې دي علماو پسې وویلې ډېر د افسوس مقام دی جزاک الله خیرا د ویډیو کتلو لپاره ډېر مننه السلام علیکم